الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. زما ورونو بیانونه ډېر دي خو نن یو داسې بیان درته کوم چې خپله خور خپله لور و مشرکانو ته مور کوي. مشرکان هغه خلق دي چې د الله په ذات او په صفاتو کې نور خلکو ته و پیرانو ته ایسې ورکړي چې پلانی په پټه خبر دی. دا هم مشرک دی چې تعویضونه جایز بولي. دا هم مشرک دی وایي چې سړی د مرګه بعد رو راځي په ننوځي بیا راکښېني. دا مشرک دی. دا مشرک دی چې نبي صلی الله علیه وسلم په د مدینې په قبر کې ژوندی بولي. نو زما ورونو نن دا بیانو چې د مشرک دپاره دعا غوښتل د آرام کار دی. که چیرې جایز وبولې نو ته هم د الله د دین څخه وتلی کافر او مشرک الله وایي مشرک ته به دعا نه غواړې ته ورله غواړې. الله وایي مشرک ته به دعا نه کوي ته دعا ورته کوې. نو دا چې دی دا د الله د دین سره دشمني ده. الله وایي انا بېشکه موږ یو انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تا ته الکتاب قرآن بالحق په رښتیا سره لتحکمه چې ته فیصله وکړې بین الناس په مابین کې د خلکو بما د هغه کتاب په مطابق باندې چې الله تا ته وحی کړي دي. بما راک الله چې تا ته الله سره کوم ښوونه کړې ده هغه رقم یې بیان کا. ولا تکن للخائنین خصیما او ته به د خیانتګرو له طرفه څخه به او طرفداره نه جوړېږي. چې کوم سړي په دین کې خیانت وکړي د الله دین یې نه ومني هغه ته به دعا نه کوي. هغه ته به خور لور نور کوي. هغه دپاره به دعا نه غواړي. زما ورونو په سوره توبه کې 114 نمبر آیات دی. الله وایي ما کان للنبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله ندی جایز و پیغمبر ته ندی جایز و نبی علیه السلام ته والذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی ان یستغفروا چې دوی بخښنه وغواړي للمشرکین دپاره د مشرکانو ولو کانو که څه هم اولی القربا که دا خلق ستاسو خپلوان وي مور دی وي پلار دی وي ورور دی وي خواش خسر دی وي دا خلکو لره به دعا نه غواړې من بعد پس له هغه ما تبینه چې ښکاره سوله لهم به دوی ته چې انهم بېشکه دغه زما مور و پلار چې دي دا زما معاینه چې ده دا زما ورور چې دی اصحاب الجحیم دی خاوندان د اور دي. معنا څنګه ښکاره کېږي په عمل سره ثابته سوله چې ستا پلار غیر الله راننګول ولې یا پلانی نیکه رارسېږه یا دارو نیکه یا خضر نیکه یا غوث الاعظم دستګیر یا رسول الله مدد یا علی مدد دغه غیر الله راننګول د غیر الله پر نامه باندې افسونه علالول او نظرونه ورکول او تعویضونه کول چاشتونه کول او ډبرې پر ځای باندې مږلې. نو زما ورونو که چیرې ته
د مشرک دپاره دعا وغوښتله نو الله تبارک تعالی وما کان الله نه دی الله پاک لیضل چې ګمراه کړي قوما یو قوم الله پاک دا نه دی چې یو سړی د ایمان راوړي برته دی کافر کړي خدای په خپله ځان کافر کړي دی په خپله ځان مشرک کړي دی په خپله ځان منافق کړي دی په خپله د الله د دین دشمن جوړ کړي الله نه دی چې یو قوم ګمراه کړي بعده فصل هغه اذا هداهم کله چې هغه ته هدایت سوی و الله ده ته هدایت کړی و چې مشرک ته دعا مه غواړه الله ده ته هدایت کړی و چې کافر و مشرک ته لور مور کوه دغه پشیګان چې دي سنیان چې دي کوم چې د الله د دین خلاف روان دي د الله قرآن ته پیش کړی دا علاقه موږ د خپل امامانو د منو د خپل هغه اخیلو د منو د خپلو پیرانو د منو چې کله دوی ته هدایت الله کړی و حتی تر هغه وخته پورې یبینه چې واضح کړي ورته ښکاره کړي چې دغه تعویضونه شرک دي سړی مړ سو په قیامت به راژوندي کېږي ټول انسانان به خاورې کېږي که هغه انبیا دي که شهدا دي ټوله به خاورې کېږي لهم دې ته ما هغه یتقون چې دوی به د هغه څخه ځان بچاوي ان الله بشک الله چې بكل شی پر هر شي باندې علیم پوه دی نو زما ورونو مشرک دي که د پلار دعا به نور ته غواړي مشرک که د ورور دعا به نور ته غواړي مشرک که د ماینه دعا به نور ته غواړي مشرک که د خسر و خواش دعا به نور ته غواړي او دویمه خبره دا ده خور و لور به مشرک ته نه ورکړي که دې ورکړله نو د الله په دین کې ته کافر ته د الله د دین څخه وتلی ولې چې تا د الله و ارامو تعالی وویل چې مشرک چې دی تا اور ته راغواړي او مؤمن چې دی هغه تا جنت ته راغواړي نو اوس وایي ولا تنکحوا المشرکین خپلې مؤمنې زنانې او د مشرکانو په نکاح کې مور کوه حتی یؤمنو تر هغه ساعته پورې چې هغه ایمان راوړي چې ایمان یې راوړی نو بیا یې ورکه که چیرې مؤمن آزاد نه وي نو الله وایي ولعبد مؤمن هغه مریی چې مؤمن وي خیر بهتره دی ښه دی من مشرکتین تر هغه مشرک ولو عجبکم قسم هغه تا په تعجب کې چې د ده ښایست د ده ځواني د ده مال و متاع دغه کافر مشرک چې دی اولئک یدعون الی النار دغه مشرک دغه تعویضګر دغه کوډګر دغه د زیارتو څخه غوښتلو والا دا وایي چې زموږ د پیره سره پیرانان سته مسخر کړي دا ته به لور خور نه ورکوي دا تا رابولي و ورته الا اولئک یدعون الی النار دغه کافران مشرکان دغه او د نظر د غیر الله ورکوي غیر الله راننګوي تعویضونه کوي و غواو ته ورکوي و پسونه ته ورکوي الله دا تا رابولي ورته والله والا چې دی یدو تا رابولي الی الجنة و جنت الله وایي زه تا جنت ته رابولم نو زما ورونو و دغه مشرک ته به خور لور نور کې الله وایي ولا تنکحوا المشرکات تاسو په نکاح تاسو د مشرکانو او زنانو سره نکاح مه کوئ ولا تنکحوا المشرکات تاسو د مشرکانو او زنانو سره نکاح مه کوئ حتی یؤمنه تر هغه ساعته پورې چې هغه ایمان راوړي ولا امة منځ چې ده مؤمنة چې مؤمنه وي خیر هغه غوره ده بهتره ده من مشرکة تر هغه مشرکې او زنانې که هغه هم څه هغه اخیره ځان ته وایي که هغه یو ځان ته غټ قوم وایي د هغې سره نکاح مه کوه الله وایي ولو عجبتکم قسم تا دا په تعجب کې اچوي ولا تنکحوا المشرکین تاسو په نکاح کې مور کوئ خپلې لوڼې او خویندې او مشرکانو ته
حتی یؤمنو تر هغه ستا پورې چې ایمان راوړي که چیرې مؤمن آزاد نه وي نو رب کائنات وایي ولعبد مؤمن هغه مریی چې مؤمن وي خیر غوره دی من مشرک تر هغه ښایسته مشرک که څه هغه هم مالداره وي که هغه څه هم ښایسته وي ولو عجبکم که څه هم تا په تعجب کې اچوي اولئک دغه مشرکان چې دي دغه مشرکان او زنانې چې دي دا څه کوي اولئک دغه مشرکان نارینه مشرکان او زنانې چې یدعونه تی راغواړي الی النار اور ته دا مشرک تار سبا راغواړي راځه مال هلکه هغه بوځه ما دارو نکله بوځه ما یوسف نکله بوځه نو دا تا راغواړي هغه اعمالو ته چې هغه شرک وي کفر وي بدعت وي او رسمونه رواجونه وي والله والا چې یدو تی راغواړي الی الجنة و جنت والمغفرة او بخښنې ته بإذنه په خپل حکم سره ویبینو بیانوي الله پاک آیات خپل آیاتونه للناس دپاره د هغه خلکو چې هغه مؤمنان وي لعلکم شاید لعلهم شاید دوی چې دي یتذکرون او نصیحت واخلي زما ورونو خپله خور خپله لور مشرکان ته مور کې مؤمنان ته ورکړي که مؤمن نه وي یو مرئي ته ورکړه که هغه څه هم دغه مسکین وي او مشرکه غواړه سبا به دي د هغه سره جنجالونه وي د هغه په ودو کې به ډولونه وي او سروزونه به وي ته دا به غواړي ته به نور سره کوي جنګونه وي د هغه په کور کې به مړی شوی ته به نور سره کوي هغه به په خپله نه ځي نو بیا به سبا جنګونه وي خیر په دې کې دی چې زما ورونو خپله مؤمنه خور مؤمنه لور مؤمن ته ورکړي که چیرې تا کافر ته ورکړه دا چې جایز وای نو ته هم کافر په دې کې شک بیا نشته زما ورونو